لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين صدق الله العظيم. مخکې آیتونو مبارکونه د غزوه تبوک واقعه را روانه وه چې په هغې کې الله تبارک وتعالی د منافقینو مذمت بیان فرمایل چې کچرې دنیاوي مال زر حاصلېدونکي دوی دپاره وی یا نزدې او آسان سفر وي نو خامخا به دوی مسلمانانو سره به یو ځای شوي وي چې کله سفر د لرې شو او د مشقت شو نو دوی چې د مختلفو حیلو حوالو سره بهانې سره اجازت وغوښتل چې یا رسول الله موږ له اجازت راکړه او زموږ څه عذر دی مختلف اعذار مخې ته کېښودو او د جهاد نه رستو پاتې شو او بیا الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دوی به ډېر زر قسمونه خوري د الله په ذات باندې چې په دې خبره باندې به قسم خوري چې یاره که زموږ وس وی نو که زموږ طاقت وی نو موږ به خامخا تاسو سره به جهاد ته وتلی وي او دوی په خپل ځان چې دی په هلاکت کې واچولو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته اجازت وفرمایل چې اسې ځي او د جهاد په دوران کې او د جهاد په سفر کې شر او فساد خورئ نو د هغې نه ښه دا ده چې اجازت غواړي او ځان یو طرف ته کوي نو چې دوی ته اجازت وي الله رب کائنات په دې آیتونو مبارکو کې وفرمایل چې زما محبوب پیغمبر چې الله تبارک وتعالی تا ته عفو وکړي که تا دوی ته اجازت نه وي ورکړې نو ښه به وه ځکه چې د دوی دا منافقت به ښکاره شي او که تا دوی ته اجازت نه وي ورکړې چې ما طرف نه اجازت نشته نو دوی به خامخا مخالفت به یې کوو بغاوت به یې کوو نو د دوی دا نفاق به ښکاره شي او تاسو ته پته لګېدلې وه چې رښتینی مؤمن څوک دی او دروغجن څوک دی او د الله تبارک وتعالی د لارې نه د جهاد نه د تیښتې دپاره اجازت هغه مؤمن چې کوم په الله باندې دغه ایمان وي د الله په ذات باندې په ورځ د آخرت باندې چې دغه ایمان وي هغه به چرې هم چې دی بانه به نه لټوي اجازت به نه غواړي چې جهاد نه رستو پاتې شي بلکې د هغو تمنا دا وي چې خپل جان خپل مال خپل هر څه د الله په لاره کې قربان کړي چې موقع ورته میلو شي الله جل شانه په پرهیزګارو باندې پوی دی او تا نه اجازت هغه خلک غواړي چې هغوی په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان نشته دی او هر وخت دوی په شک کې پراته دی نو فرمای عفا الله عنك معاف ذکر الله جل شانه تا تا لما اذنت لهم ولی اجازت ورکړو تا دوی ته حتی تر دې چې یتبین چې ښکاره شوي وي لک الذین تا ته هغه خلک صدقو چې رښتوني وو وتعلم الکاذبین او تا پېژندلی وي د دوی دروغ ویونکي لا یستأذنک الذین نغواړي اجازت د تا نه هغه خلک یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله باندې والیوم الآخر په ورځ د آخرت باندې ان یجاهدوا د دې چې دوی جهاد وکړي باموالهم په خپلو مالونو و انفسهم او په خپلو ځانونو سره والله علیم او الله جل شانه ښه پېژني بالمتقین پرهیزګاران انما یستأذنک بېشکه اجازت غواړي تا نه الذین خلق لا یؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په الله باندې والیوم الآخر په ورځ د آخرت باندې وارتابت قلوبهم او په شک کې د زړونه د دوی فهم فی ریب او دوی په خپل شک کې یترددون سرګردانه کېږي الله رب کائنات د دې منافقینو مذمت بیان فرمایل چې زما محبوب پیغمبر تا ته د الله رب العزت معافي وکړي عفو وکړي په کار دا و چې تا دوی ته اجازت نه وي ورکړې چې د دوی د منافقت ټولو خلکو ته ښکاره شوي وي او بیا دا مضمون بیان فرمایل چې
د یو مؤمن شان دا وي چې همیشه دا جذبه چې یاره کله د الله یو حکم راشي چې هغې کې زه د خپل ځان د خپل د مال د خپل د اولاد هر څه چې د قرباني وکم هر څه د الله په حکم قربان کړم او الله رب العالمین په پرهیزګارو باندې پوه دی او دویم د هغو خلکو نشاندهی الله رب العالمین وفرمایل چې کوم خلک خپل زړه کې نفاق ساتي د هغې نښه الله تبارک وتعالی دا بیان وفرمایل چې دوی به همیشه په شک کې وي په تردد کې وي چې یاره کیدای شي دا حق وي او کیدای شي دا حق وي او کیدای شي دا باطل وي او کیدای شي دا باطل وي